अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی ګرانو کتونکو ډیره د افسوس خبره ده زه د خلکو له هم اریان یم چې دوی په ماشاءالله مسلمانان دي خو د مسلمانۍ کار نه کوي وجه څه ده دغه ټیم چې کوم دی په نوټي بازار کې موږ موجود یو ای سی کینټ سید بشار حسین صاحب هم موجود دی د چوکۍ انچارج سهیل خان هم موجود دی دوی دغه تک یو کاروایي کړې ده یو مړ څاروی یو کساب سره برآمد کړی دی او دوی دلته کې موجود دي دې سره خبرې کوو راځئ موږ سره بسم الله الرحمن الرحیم د کې زه سپیشلی چې دی د ګلبرګ چې کوم د چوکۍ والا دی او د ایس ایچ او ګلبرګ ډېر زیات مشکور یم چې هغوی دومره ویجیلنټ دي چې بازار ته هم چې څه شی راشي نو دوی لکه سترګې کولو دي او بالکل چې دی په هر یو شي باندې د دوی کنټرول دی نو زه د دې شکریا ادا کوم چې عوام چې دی دغه د مردارو نه بچ کو دا ستاسو مخامخ دا کساب هم ولاړ دی د کوم دکاندار دی او دا کس چې دی وایي چې دا په لاره کې چې دی نه دا مړ شو او دا ځنګلي نه دغه دی ته وروړو نو ځنګلي کم ځای کې دی او تاسو وګورئ نوتیا کم ځای کې دا هغه دی نه رکشک اجازه دا شی ترانسپورټ کولو او بیا بغیر د کمبیلې دغه نه یا د تصدیق نه چې دا اوس مردار دی که حلال دی بدی ته واغشتو او دلته دکان کې خرڅولو نو د خو اوس ته دی باندې دی چې مړه خو کړه مخکې خو بالکل د باندې د ارسه د کم علایش دي دا د کې دنو او دا چمړم ته وا نو د باندې چونکه تانه کې ماحول خرابېدو دي دا صفایي وکړه ادروایز تاسو دې تکته شي چې دی 2000 نه زیات کیلو چې دی دا نری وخت چې دا خرڅي خو دومره تصدیق نشته چې دا مردار دی که حلال دی بس خلق دی او بس هغوی باندې دا خرڅي نو الله دې په موږ باندې رحم وکړي خدا دې چې موږ خپل پوره کوشش کوو چې داسې چې کم عناصر دي ته قرار واقعي سزا ورکړو تاسو له څه ښکاري څاروی دی چیلې دی ګډ دی او کسبې دی جی دا ګډ دی او مردار ګډ دی نو دا ایس ایچ او صاحب هم راغی السلام علیکم او ما تاسو مخکې مو ویل چې دا زموږ چې کوم پولیس دی خاص کر د کینټ چې کوم څومره ایس ایچ اوګان دي او خاص کر دا ګلبرګ والا چې دغه ایریا د نوتیې سره لګي ده نو د دې چې د څومره ویجیلنسي وا چې لکه یو وړوکې نه وړوکې شی هم راځي بازار ته هغه چې انلیګل وي نو دوی خپل چې کوم انپورټ دی خپل دوی خامخا اچوي نو دا د دې چې کوم دا کار دی دا قابل تحسین دی او د دې ډېر شکریا ادا کوم او دوی له شاباشي هم ورکوم په دې خبره باندې چې تاسو وکتو چې یو ګډ په ځنګلي کې چې دی دا مړ شوی دی او بیا هغه ګډ چې دی دلته راځي او یو دکان کې بغیر د تصدیق نه یو کساب دی چې هغه د علي په لږو پیسو کې علي او بیا چې دی په ګرانو پیسو کې چې دا په عام عوامو باندې خرڅوي ګډ او د چیلي غوښه تقریبا 22-2300 روپے کیلو جی افیشل ریټ خو 2000 دی او دی چې هر رنګ باقی نرخنامې نه دی تجاوز هم کوي او دنه باوجود تاسو کته شي چې بالکل دا مردار پروت دی مخامخ ٹھیک شو او دا لا صفا کړي دی دلته صفا کو ادروایز چې دی د باندې هغه ټول چمړه ممړه ارسه په موجودو نو ان شاء الله چې دی مونږ به کم قانون مطابق چې کم د دې سزا جوړیږي هغه به خامخا ولا ورکو ګرانو کتونکو دغه ټایم ما سره ایس ایچ او صاحب ګلبرګ عبدالله جلال صاحب هم ولاړ دی دا ټول کاوشونه دا ټول محنت د ایس ایچ او صاحب هم دی دې سره خبرې کوو السلام علیکم زم د خیرات پیش کوم ماشاءالله د خلکو خپل ایمان د یو څو چند روپو دپاره خرڅ کړی دی ماشاءالله تاسو هم د دې مخنیوي وکړو څه ویل غواړئ به زه خو به دې کتاب ویل غواړم چې یاره کم از کم د خوراک سامان داسې چې کم سامانونه دي چې داسې اوس وګوره ګیر چاپېره صاحب ته پته ده چې دا مسالې چې څونه شوي چې دې کې وګورئ سره خښته پکې ګډوي داسې نور څیزونه شو ملاوټونه شو نو یو 2 روپۍ یا 4 روپۍ فرق دپاره د خلکو ژوند سره لوبې کېږي نو داسې دا ګډ چې کوم دی دا زموږ د سهیل خان انچارج ده ته انفارمیشن راغی نو چې مونږ وکتل نو واقعي چې دا ګډ دغه بوجۍ کې ولا راوړم سره د هر یو سامان او حلال خو ورته زه نشم ویلی خو پته په الله ته لګي چې هلته یې ورسره څه کړي دي خو همداسې یې راوړی دي هلته مطلب پهله مردار شوی دی مړ شوی دی هغه بیا دغلته راوړی نو په ځنګلي کې کسابان نه وو که څنګه چل نو ځنګلي کې زه یم چې هلته خو خیر زه متنو کې پاتې یم هلته خو دونه رمیم نشته د ګډانو چې دا هغه ځای نه راځي نو څه عجیبه غوندې خبره ده دا ملګري وایي چې دا د ځنګلي نه مې دا راوړی دی نو دا
نو په کار د سلوټر هاوس دی د ای سی صاحب په نگرانۍ کې دی د دې اول ډاکټري کېږي بیا هغه د دوی هغه خپل سټیمپ وي په څاروو باندې نو کم از کم چې هغه پروسیجر فالو کوي کم از کم چې یو مسلمان سړي باندې مردار شي خو نه خوړلی کېږي که نه ایس ایچ او صاحب خبرې وکړې چې یاره دې سره سره په مختلفو ځایونو کې مسالې دي هغه مسالو کې مختلف شیزونه ګډوډېږي او هغه بیا موږ هم خورو تاسو هم خورئ او دا شی چې کوم دی که نه لکه ریټ تاسو هم دا وویل چې 2000 روپۍ نو دا خو زما په کله چې جو صاحب هم نشي اخیستی موږ خو یې نشو اخیستی او دا که ډېر د مجبورۍ نه څوک اخلي نو هغه به مریض د یخنۍ دپاره وړي نو آیا مریض به دې سره ښه شي که نه چېرته چې مردار شي سره به څنګه څوک ښه کېږي او بله خبره دا ده چې تاسو د مسالو خبره وکړه څنګه ایس ایچ او صاحب هم وویل انشاءالله ډېر زر به تاسو یو بریکینګ نیوز به بله ورئ بل دا راته ووایي دې دوکان دا چې کوم دوکان کې دا سیل کېدو دا به د عوامو ته موږ دا دوکان هم ښایو او دا کسان چې کوم ولاړ دي دې سره به موږ ستاسو په نګرانۍ کې خبرې هم کوو که ستاسو اجازت وي جی بالکل او د دې دا دوکان به زه سیل کوم او د دې خلاف چې کوم اف آی آر دی هغه به اوس په دې ساعت کې به موږ درج کوو ګرانو کتونکو د دې چې کوم ملزمان دي هغه موجود دي هغې سره به هم خبرې کوو خو نری غوښه ده هر سړی په شوق سره یې خوري مونږ هم خورو هر سړی وي راځه چې کارخانو ته ځو څوک وایي نمک منډۍ ته ځو خو کوشش کوئ داسې خلکو نه ځان بچ ساتئ کنې نو دا مردارې به تاسو هم خورئ حرام ده او مونږ به هم خورو نو 2000 روپۍ چې کمې دي د هغې نه ښه دا ده چې ژوندی چرګه یوسئ هغه به بچو وخورئ او هغه به حلال هم وي او ښه به هم وي او یخني به هم ترې نه ښه ښایسته وځي کنې نو الله دې تاسو هم بس مل شي او ورسره زمونږ هم ډېره د افسوس خبره ده کتونکو ما څنګه تاسو ته وویلې ملزم هم موږ سره ولاړ دی چې دا چا د ځنګلي نه دا څاروی راوړی دغلته کې ګډ او دا هغه دوکاندار دی چې دی به دغلته په نوتي بازار کې دا په کیلو په حساب سره خرڅولو دا تا کوم ځای نه راوړی دی ځنګلي نه دی راوړی دی هلته ځنګلي کې کسابان نه وو که څنګه ولې نه بس خنجي ته ته خو مو وی چې موږ له څاروي ورکوو که نه او تاسو دا مردار کو کې نه حلال دی ما خو تاسو تا سره څه ثبوت دی تا سره ویډیو شته دی قسم دا حلال دی ویډیو مته نه کړی بس ځکه چې موږ زنانه بیا کور او بس موږ نو که نه مال سره وچی نو تا له پته نشته چې ته لکه ګوره یو منټ دا به ته د هغه ځای نه راوړو کم از کم 1 ګنټه سفر دی 1 ګنټه سفر دی لاره کې مختلفو ځایونو کې ناکهبندیانې لګېدلې دي تا د زړه کې دومره یاره نه وه چې دا به ما چې ته ولسواله حصار کي یا به مې چې کوم دی مطلب دا یو چې موږ ته پته وي چې مردار دی نو خو پې ښه تسلي کوو وزم پې کوم بیم پې کوم که نه نو بیا هلته کې تا چې حلالول دلته به دې راوسې په ده ژوندی به دې رسېدو نه که نه بس اچانک باندې دغه شي هغې دپاره به تا لږ ثبوت دپاره به تا لږه ویډیو کړی وي چې دونه صاحبه چې وي سبا منډۍ هم به خرڅ کړی دا هماغه سین دی او بله خبره دا ده چې دوی وایي که نه چې ځنګلي کې ځنګلي نه دی راوړی دی نو ځنګلي نه دغه ځای پورې رکشه به څومره پیسې اخلي دوی څومره پیسې ورکړي خو 1.5 زره هلته دلته راوړو نو هلته ګوره کساب به و که نه نو ثبوت دپاره دلته ما هم دا وایي چې په کار دی څه ویډیو کړی وی نو هغه ویډیو که تاسو له شو کړی وی نو بیا هم کم از کم څه رعایت به ورسره شوی که نه دا چاړه چې دا چاړه پې هم دلته راښکلې شوې ده ټیک شو او هغه چې کوم کلیپ دی هغه به موږ تاسو سره شیر کړو په دوکان کې چې پې چاړه راښکته دا لږ راته ووایه چې دا به تا څنګه کیلو خرڅوله په څو روپۍ کیلو 1800 روپے کلو خرڅ او تا په څو واغسته ما 15000 روپے تا په 15000 واغسته نو ته ماله ته ووایه که نه زما 15 او 15 په 30000 زم یو خلم ما ته ژوندی واله په 30000 ژوندی به ماله په 30000 روپۍ والې خو دا خو منې چې دا مردار وکړه دا الله د رضا دپاره ووایه مردار نه دا 30 مالي مال ورته خراب شي نو غریبانه دا تا له حلال شوی راوسو که تا پې له چاړه راښکاره حلال شوی راوړی نه خو چې دلته کې دي چاړه دلته راښکې چاړه یې خپل حلال کړی چې دلته کې حلالولو خو ته ګوره دا خو ته د الله ملزم شوې او دا چې کوم مسلمان ورور تا له راځي هغه به ډېر د مزدوري به یې کړي ډېر د مجبورۍ نه به یې تا له 2000 روپۍ راوړي چې یاره دا به زه یوسم او زه به بچو له نری غوښه یوسم دا ظلم نه دی بېشکه دی خوري ولې نه خورم حلال دا به ته خوري او حلال مال داسې ګوره غلط حلال مال دی صدقه خو نه حرام خو نه حلال مال دی
ډېره د افسوس خبره ده چې دا دکاندار اوس هم په دې شي باندې چې کوم دی دومره غټې سترګې دي چې دا اوس هم مني او په منلو کې هم نه مني. او ګورو به چې ایسې به دې خلاف قانوني کاروایي څه کوي، څه کاروي وشي انشاءالله هغه به هم موږ تاسو سره شیر کوو. ګرانو کتونکو دا ټوله ویډیو موږ نن تاسو سره شیر کړله، خو دا چې کوم دا قصاب و دا په نوکې بازار کې موجود دی. هغه دکان هم ایسي صاحب سیل کړلو، ایسي څوک صاحب سره موږ خبرې وکړلې، ایسي صاحب هم خبرې وکړلې او د ملزمانو سره هم موږ خبرې وکړې. دا وه زموږ د نن ویډیو. د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. موږ له اجازه راکوئ. د لوی الله په امان.